خیال کراله دا یو چې کوم دینو دغه کړی و او خی وشتلی و او بل علاله کړی مستاحو کسو خیال کراله دا دو کسانو او دا دې ته مشوره چا ور کړی و دغه نه کسانو چې دا ټول چې کوم دینو سو دا فسادیا خیال کراله او دی به سورانی به چې کول وې دی به د پیسو نه دا وګونم پرې کول ښا دا روپۍ به سوي دا به پرې کول د 1000 روپۍ به کنه دا غنه به چې کم دنه کټون به تنه کاو پوښه به د یو نوم وی رعمی او رعمی ادبل نوم رعیم ادبل نوم حرم ادبل نوم حریم پوښه به رعمی رعیم حرم حریم داب ادبل نوم ثواب ادبل نوم ریاب پوښ به کنه ادبل نوم مستح ادبل نوم قضا خیال کراله دا نه کسان جو دا د زمانه مفسدين قالوا دی اول تقاسم بالله تقاسم من قسمنا وكيف الله تعالی باندې دیو بل سره معاهده وکړلې چې دا سره وجنو پریدوی نه خیال کراله مونږ ته دمکې د څه کوي د عذاب کوي او چې پتا سو باندې با عذاب راځي یو ورځ هم رنگونه څه شي جړ شي بل ورځ به چې کم نه هغه با سره شي بل ورځ به څه شي تور بشي چې دا درې نه خد باندې را لینو په دغه ورځ به تاسو څه کوي عذابې کوي نو خدا د چې مونږ دا سره ختم تقاسم بالله قسمونه وکي په الله باندې لنو بیتنو خامخا به مو د شپې حمله وکړو په د باندې به د شپې حمله کو شي به طبيعت څه ته ویل شي د شپې حمله وعلو او په بچو د باندې دبا دا دیبم هلاک او بچي بولم چې کم دینه هلاک او بیا کله د قوم را پاسي او چې دا زمونږ دا سره چا وجلې ده نمون به ورته وایو چې دا مونږ ته پته نشته دین پوه شي به دا پوه شي به کنه دا جواب دا د سمودیانو نه را روان دي نن سبا چې څو قتلو کې نه سوي وای ما ته پته نشته پوه شي به کنه سوي دا جواب د کم ځای نه را روان دي دا د سمودیانو را روان او د دې زمانه دا بادشاہانو متدا چل خي د مجرمانو ته پوه شي به کنه و انکار وکړي نه هیڅ نشته اګه اقرار وکړو بیا بس کېږي پانسي کې پوه شي به نه دا سزا وتا دی دا خبره وکړه چې مونږ به د قتل کو د سره د خزینه او بیا به مونږ وایو د دې رشتہ دارانو ته ما شهدنا مالک علی مونږ نه حاضر شوي هلاکت ته خاندان دتا و انا لصادقون مونږ رښتینیو قسمونه به ورته وکړو چې مونږ بالکل رښتینیو مونږ دا جوړه ماډو کړی نه دي و مکرو ادي تدبیر وکړو د هلاکت ته صالح علیه السلام و مکرن په تدبیر کول سره و مکرنا مکرن مونږ هم تدبیر وکړو د پاره د هلاکت ته دغه نه کسانو وهم لا يشعرون حالان کې دین په دل د الله مکر سو پرشتو ته حکم وکوي ورشه ته پرشتي پراله او باران په شورو کو دسو د غټو دغه نه حواله سره دای چې کم نه سمسار پوښي به سار دغه خلکو قوم مشران او خپلوان خبر و کم کسان چې هغه د صالح علیه السلام کور ته تلو هغه قتل شوی چې هغه رالو پوښي به وخا زمون خلق مړ دی او صالح علیه السلام سره ژوند دی دا هم د وجلې دي چا وجلې دي دام د وجلې دي پوښي به د مرګ اراده په چا باندې وکړه په صالح علیه السلام دلته کې داغه قوم راغی داغه قوم راغی تاسو لیدلې دي چې تاسو وایي چې د وجلې دي د څنګه دا ټول چې کوم نه کسان په یو ځای باندې قتل پوښي به تاسو دې نه شي وجلې پوښي به دې زمونږ د نسبی دا نه شي وجلې نسب زورور شي دی کنه پوښي ولولا رحمتک لرجمناک هر پیغمبر په خپل قوم باندې څه کړي
فخر کړی دی پوه شئ به قوم ډېر چې کوم دی اهم نعمت دی د الله تعالی نو دې تاسو نه شئ وجلی کچري صبر وته وکای د خاصم تاسو ته دمکی درکړی دا په پلان کې تاریخ باندې به تاسو څه کېږئ مړی به نه کمړ شولې جو خبره به ختم شي اکه ژوندي پاتې شولې بیا به موږ ته رکاوټ نه شو بیا به موږ تاسو ته رکاوټ نه شو بیا چې وسره څه کوي وسره بیا خو دروغجن دی جو تاسو سره چې څه کوي پوه شئ به خیال کړه هغه ټیم ته اډو پاتې نشو هغه ټیم ته اډو پاتې نشو پوه شئ نو الله جل شانه فرمایي وانظروا ګورا ای حبیبا کیف کان عاقبت مکرهم سرنګ ش انجام د مکر د دی ان دمرناهم موږ هلاک کړ دی لرا وقومهم اجمعين او د دې ټول قوم لرا پتلک بیوتهم دغه کورونه د دیو بلکې دوی وې څه چلو کو دوغلې وکنه استل ځان لا داسې شیطانان کفنونه واغستل چې کله زلزلہ شروع شولا هغه دوغلو ته چې کم نه و دانګل کوشش وکړه به بس مونږ ته خواځم ویلې شوې دي رنگونه هم بدل شو کنه پتل ک بیوتهم دغه کورونه د دې خاویتم بما ظلمو چې را ورځېدلې دي په سبب د ظلم د دې سره ولې په زلزلہ کې کورونه را پرې وته ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون وانجینا الذين امنوا وكانوا يتقون ولوط اذ قال لقومه يا ذكوا كعدلوت عليه السلام کله چې د ویل خپل قوم ته اتاتون الفاحشه آیاتات راتل کوي دی قبیح عمل توانتم تبصرون تاسو خینه چې دا قبیح عمل دی انکم لتاتون الرجال آیاتات راتل کوي نارینه او تا شهوت من دون النساء فشهوت سرا بلنتم قوم تجرون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط يرى دا لوطيانو باسيخه من قريتكم ذكلي ساتنا انهم اناس دا هغه خلق دي چې بنی آدم لرا یتطهرون پاکي حاصلوي بنی آدم پاکول غواړي خیال نه توبه انهم اناس دا انسانان دي دا لوطيان دا لوط عليه السلام او د ملګری دا هغه انسانان دي یتطهرون چې پاکي حاصلون کړي دا خو شیخان دي پوه شي به کنه فان جنا پس من بچ کدلرا و الو اهل دلرا الا امراته مگر خذذ قدرنا من الغابرين مونږه پرس کړي وادا په پاتې کې دونکو کې پچا کې په پاتې کې دونکو وان تورنا علیه مطورا فساء مطور المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون سلام دې په بندگانو د الله تعالی باندې هغه بندگان ان اصطفاهم الله دلته مفعول به سلام مقدر ده چې الله منتخب کړی دي د صدا پاره د نبوت لپاره او د عبادت لپاره الله خیر آیا الله بهتر دی اما یشرکون یا هغه معبودان چې دی شریکوي یا هغه معبودان چې دی شریکوي د الله سره 593 خیال کړه بل تفسیر کی سورۃ عنکبوت ته کنه امن خلق السماوات ذلك امن خلق السماوات اغه الله چې هغه د اسمانونو پیدا کړی دی ول ارض او مکه پیدا کړی دی او انزل لكم من السماء ماء او تاسو ته نازل کړی دی د اسمان د طرف نه اوبو فانبتنا به پس مونږه زرغون کړی دی خیال کرا لګا دته التفات وي ښا په مختصر معنی کې او په تلخیص کې دته سوې التفات وتوي امن خلق الله ذکر شو په صيغه د سره د غایب سره پامبتنا کې ذکر کیږي په سره په صيغه د تکلم سره دته التفات ویل شي چې کله یو بنده ذکر شي کله په شکل د غایب کې کله په شکل د مخاطب کې یا کله په شکل د سکه د متکلم
پس مونږه زرغون کړي دي په دغه باران سره حدائق باغچې ذات بهجتن شخاوندان د تازه گیدي تازه باغچې ما کان لکم نشته تاسو لره انتم بتو شجرها چې تاسو پیدا کوي ونه دغه باغچو لره دا ونه تاسو نه دي زرغونی کړي الہ مع الله بل هم قوم يعدلون آیا دا الله سره شریک شته نه بلکې دا مشرکان هغه قوم دي يعدلون چې دا الله سره سکی برابرواله کوي الله سره خپل بوتان برابرای دلته کې عدل په معنا لغوي سره دی ښا چې هغه مساوات دی عدل په معنا اصطلاحي سره نه دی امن جعل الارض آیا هغه ذات چې زمکه پیدا کړی دا قرارن ها تا قرار لرون زمکه پیدا کړی د سو مستقره په خپل ځای باندې وجعل خلالها پیدا دینه دا معلومه شوله چې زمکه حرکت کوي وای نه کوي جعل الارض قرارا زمکه حرکت نه کوي دا بطلیموس والا سوی و زمکه حرکت کوي او اسمانم څه کوي حرکت کوي دا د بطلیموس عقیده ده په شپه کړه د ساينس دانانو ها د اسلام عقیده دانه زمکه الله تعالی په ځای باندې قرار او ساکنه ګرځولې ده وجعل خلالها الله پیدا کړی په میند دي کې انهارا نهرونه وجعل لها رواسي الله پیدا کړی دي زمکه لره رواسي درانه غرونه رواسي جمع دراشيتون ده ها واول جبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم وجعل بين البحرين الله پیدا کړی دی په میند دو دریاب کې حاجزا دیوال دو دریابونو په میند کې څه دیوال دی څه شي دیوال ها حاجز ویل شي ها پردې ته الله پکې پرده پیدا کړی دی یو طرف ته ترخیو بده بل طرف ته څه خوږی یو طرف ته رانی او بل طرف ته څه ها خړې په شي به ان لاټ شه تجربه وکي په کم ځای کې ها د اٹک د پول سره الہ مع الله آیشته یو الله ها سره د الله تعالی نه بل الہ شته ده بل اکثرهم لا يعلمون اما يجيب المصر دا ټول ادله د وحدانیت الله تعالی دي امن خلق السماوات دغه یو دلیل شو او شی به کنه امن جعل الارض قرارا دا دویم دلیل شو ها او ها دا اما يجيب المصر دا دریم دلیل شو اے اغازات چې هغه جواب ورکړي مسترتا اذا دعو هر کله چې فریاد وته کوي یو مستر انسان دی الله ته فریاد وکي یا الله نا جوړ میکا یا الله غر کېګم پوبو کې بچ میکا سوځېګم ها بچ میکا ها ندا بچون کې سوق دی الله ويكشف السوء اسوق دی اغازات چې لري کې تکلیف لرا ويجعلكم وګرځي تاسو لرا خلفاء الارض خلیفګان دزمکه هغه څوک دی چې تاسو له خلیفګان ها تاسو له سکی خلیفګان الہ مع الله آیشتری یو الہ سره د الله تعالی نه قلیلا ما تذکرون ډیر کم تاسو نصیحت قبل وای خلیفہ خلیفہ د زمکه څوک جوړي الله یې جوړي امن جو یهدیکم څوک دی اغازات چې تاسو ته راهنمایي کوي په ظلمات البر والبحر پتیرو د وچو د دریاب ومن اغازات څوک دی یورسل الرياح چې روان کی بادونه بشرن بین دی رحمت چې هغه زیره دی مخې رحمت تعالی نه الہ مع الله آیشته یو الہ سره د الله تعالی نه تعالی الله عما یشرکون امن یبدأ الخلق څوک دی اغازات دا ټول ادله د وحدانیت تعالی دي څوک دی اغازات چې ابتدا کوي د پیدایش ابتدا څوک کوي الله ثم يعيده بیا دوباره به ژوندۍ کوي ها ومن يرزقكم څوک دی اغازات چې تاسو له رزق درکې من السماء والارض د اسمان او د ځمکې نه د بره او د ښکته نه رزق څوک درکې الہ مع الله قل هاتوا برهانکم راوړی دلیل په دې خبرو باندې ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی قل لا يعلم من في السماوات هو اي حبيبا عالم نه دی هغه څوک چې پاسمانونو کې دی ول ارض پزماګه کې الغیب د غیب او چیزونو الا الله مگر یو الله دی نه په دسه شولا د علم غیب شولا بریلیانو باندې راځي نه په دسه شولا د علم غیب شولا لا يعلم الغیب الا الله
په الله سره تمام چې کوم دنه پیغمبران او تمام چې کوم دنه واکه دغه څه شو تمام کائنات هغه چې کوم دنه دغه څه شو نا خبر او نا علم شو یو الله عالم دی د غیب وما يشعرون چاتم پته نشته دی ایان یبعثون کله به دا مخلوق دوباره ژوند کی چاتم دا علم نشته دی چې دا دوباره ژوند وکړي بل دارک علمهم فی الاخره بلکې غیب شوی دی علم د دې خلقو فی الاخره په آخرت کې د آخرت علم هیڅ چاته نشته دی پوه شئ حتی چې نبی علیه السلام هم فرمایل کنا چې ما تم علم نشته چې ما وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ما ته علم نشته چې زما سره بس کیږي او تاسو سره بس کیږي بل هم په شک بلکې دا خلق چې دا په شک کې د ورځې د قیامت نه بل هم بلکې دا خلق چې منها عمون د قیامت نه په انکار کې دي د قیامت ورځ نه پس کې دي په انکار کې دي په لوندوالي کې دي څه کې دي په لوندوالي وقال الذين كفروا ويل كافرون ايضا كنا ترابا واباؤنا کله چې مونږه خاوري شو خپلرونه زمونږه خاوري شي ائنا لمخرجون آیا مونږ به دوباره پیدا کیو خا چې زمونږه خاوري جوړ شي بیا به څنګه ژوند کیو لقد وعدنا د دې خبرو زمونږ سره وعده شوی و هاذا د دې خبره نحنو زمونږ سره و باونه د مشرانو زمونږ سره خا دا خبره خو په خام خلکو کړي تر اوسه پورې هل دلته یو بوډای و کوشي به د آخرت نه وڅوک پرې کړي کو ناټینه دی راغلی کوشي به لکه قمقلان ګورم شته په دې مسلمانانو کوشي به مړوي د آخرت خبره کې د آخرت نه څوک پرې کړي کو ناټی راغلی اور په دې خبره باندې دا د کفر خبره ده ځکه دا د آخرت د آخرت د یقین نه څه خلاف وقال الذين كفروا والكافرون اذا كنا ترابا واباؤنا کله چې مونږه خاوري شو او زمون پلرونه خاوري شي لا اینا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن مون سره وعده شوی و د دې خبره او دارنګ د مشرانو زمون سره من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين وای حبيبه وګرځي په دې ځمکه کې وګورئ انجام د مجرمانو څه شو چې عقیده د ایمان نه منله دا غي څه انجام شو ولا تحزن عليهم مخفقيغا اي حبيبا په دې مشرکانو باندې ولا تكن في ضيق مما يمكرون مکیګا پتنګي کې دا کارونه چې دې تدبیر کوي د دې په تدبیرونو مخفقيغا ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين دوی دا وعده د عذاب بکلی قلت وتوای عسى ډیرا عسى قریب ده ان يكون ردف لكم چې تاسو ته نږدې شي بعض الذي تستعجلون بعض عذاب چې تاسو تادی کوي دا ډیرا چې کوم نږدې ده چې تاسو ته عذاب نږدې وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم الله تعالی دې هغه رازونو چې د دې پسینو کې دي وما يعلنون او هغه چې دې ښکارا کوي ما تكنو کم رازونه چې دې پټای وما يعلنون وما من غائبه في السماء والارض نشته دی یو غایب شی چې پاسمانونو کې دی یا پزمکه کې دی الا فی کتاب مبین مگر دا ټول په کتاب د لوح محفوظ کې دی دغه غایب کا عذاب یا کا ثواب دغه ټول پس کې لیکل دي دا په لوح محفوظ کې ان هذا القران يقص على بني اسرائيل بشک دا قران پاک بیانې بني اسرائيل ته اکثر الذي اکثر هغه خبره هم فيه يختلفون چې پاره کې اختلاف کوي لکه د عیسی علی السلام په عقیده کې بني اسرائيل اختلاف کا داغه وضاحت چاو کو د قران پاک چې عیسی علی السلام دا عظیم الشان پیغمبر دی او الہ نه دی پوه شئ او دا عیسی علی السلام نبوت هغه چا بیان کړی دی هغه د قران پاک بیان داغه معجزې چا بیان کړی دی د قران پاک وانه ابشک دا عیسی علیہ السلام چې ده لهدن دا هدایتو پوښ وکړه او یا انه ضمیر راجع ده قران ته
دا قرآن پاک هدایت دی او رحمت دی د پاره د مؤمنانو ان ربک یقضی بینهم بحکم رب ستا فیصله کوي په میند دی بنی اسرائیل کې په فیصله خپل سره د بنی اسرائیل فیصله بسوب کوي الله وهو العزیز العلیم فتوکل علی الله انک علی الحق المبین زما پیغمبره ته په حق کتاب باندې هغه کتاب چې هغه مظهر دی انک لا تسمع الموتى ای پیغمبره تاورول نشي کولای دی مړو ته دا کافران سدي دا مړ دي اته مړو ته اورول نشي کولای چا ته اورول کولای شي ژوندو ته دا سدي مړ دي پوه شي به ولا تسمع الصم تاورول نشي کولای کانو ته الدعاء بلن خپل لرا اذا ول مدبرین کله چې شاکی چوم کونی او لا شاکی سکی سړی ته شاکی نه به سوا دا کفار سړي دا کانه دي او دا چې کانه دي چې شاکړې ده ندی بسوا پوه شو به او ما انت بهاد العمي او ترحنمای نشي کولای چاته لاندوتا عن ضلالتهم د وجد گمراهی د دینا ان تسمعوا تاورول نشي کولای الا من يؤمن مگر هغه چاته چې ایمان لري ایمان والو تاورول کولای شي بیا چې هغه ایمان لري په آیاتنا پایتونو زمون باندې فهم مسلمون په دوی تابعداري د حکمونو د الله تعالی څه دي تابعدار د حکمونو د الله تعالی مسله د شماع الموتى د دې آیات نه نفي ثابتيږي او نه چې کم دینه سو نه ثابتيږي نه نفي ثابتيږي دغه خو چې کم دینه چې کفار ته کفار ته څه نشي کولای حق نشي اورولې کفار ته دغه زیاده مجازات ته ویخه موتا مراد نه کفار دي کفار ته تاورول نشي کولای پوه شي په د چې موتا سره زیاده تعلق نشته دي پوه شي په او باقي مسله د چې موتا چې دا نو هغه اختلافي ده په مابین د چا کې د اصحاب کرامو کې خیال کړه کنه تابعینو کې تبع تابعینو کې په باقي امت کې تر قیامت به دغه اختلاف چلی موږ له څه پکاري چې په دې کې دیو پر سره جګړې کو چې لکه اوري او ناوري اذا نه تفوس چاو کو امین ګل مولوی سي ډېر لوی عالم او شیخ الحدیث به مولوی سي د مړي اوري کنه اوري یره وتل نه من کوښ به وتل نه من چې چاوري کنه اوري کوښ ته دې مسله کې ډورا جګړې پکار نه دي پوښ به کنه چې اوري کنه خیال کړه کوم علما نه صحابه کرام په دې کې مختلف دي حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او په خپل پلاری حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه وی چې کم دین اوري څو مړی اوري او عائشه رضی الله تعالی عنها او دا غي ملګری هغه وی ناو د هر چا خپل دلایل چې څوک وی اوري پوښ به کنه نه هغه په هغه حدیث بدر پیش کړي حدیث اسو د بدر چې د بدر په جهاد کې چې کله او یا کسان سرداران د قریش قتل شو او نبی علی السلام هغه پندار کوی تا تاو کړل او بیا سره د اصحاب کرامو نه دا کوی غاړه لاړ شو او هغه ته خبرې شروع کړلې خیال کړه کنه چې ان وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا مو سره خو چې الله کوم وعده کړی و د فتح اخو مونږ رښتینی بیا مونډله خو تاسو سره چې کوم وعده د هلاکت کړی و هغه تاسو رښتینی بیا مونډله او کو نه پوښ عمر رضی الله عنه یا رسول الله تکلم اجسادا بلا ارواح یا رسول الله د دې بوټو سره ته خبرې کوي پغې کې روح نشته ده نستاده پیغور بسواو چې ان وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا نبی علیہ السلام تو فرمایلی عمره انهم لا اسمع منكم ولكن لا يجيبون دې تاسو نه خاوري خو مال جواب نشي راکړي تاسو نه خاو دغه حدیث نه سماع الموتى ثابتيږي چې مړی او چې کافر اوري کافر مړی اوري نو مسلمانان مړی خو به خود اوري چې بیا مؤمنان نه خو به خود اوري په څه وکړي او دا خدای دلیل دی خیال کړه چې مړی اوري
او چې څوک وایي چې ناوري هغه وایي دغه معجزه وه د چا دغه معجزه وه د نبي علیه السلام چې د نبی علیه السلام د معجزې د وجې نه دغه مړو څه دوی اورېدل کوله پوه شوې او یو بل دلیل دا دی چې دا حدیثو کې راځي چې کله د مړي نه دا ژوندی خلق واپس کیږي نه د دې د خپو کشارې چې کوم دی نه دا مړي څه دا اوري پوه شوې نو څوک چې کوم دی څوک یې ثابتوي هغه ول د احادیثو نه دلیل پیش کوي او چې څوک یې نه ثابتوي نو هغه دغه حدیثونو نه جواب کوي او د دې آیات کریمه نه خو دغه سوال نشته دی دغه چې دا خو د مړو سره دا خو دغه سره د مړو سره تعلق ساتي چې ته مړی ته نه شاورولې خیال کړه د موتانه مراد څه دي د دې نه مراد کفار دي ته کفار او تاورول نشي کول د مړو ذکر اډوزل تشته دی د مړو ذکر اډوزل تشته دی نه ځکه موتا په معنا د څه سره دي کفار سره دي په معنا زری کفار دا یو جواب دی دویم جواب دا دی چې دلته کې لا تسمعوا شيغه د صدا د باب فعال ده ته اورول نشي کولای ستا مړو ته اورول نشي کولای مړو ته نه نفي د صدا نفي د اسماع کړي دا نفي د سماع نه ده نفس اوریدل که الله وتعالى نه کولای شي د نفس سمعنا نفي نشته د سنه نفي ده د اسمعنا نفي ده لك انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي ته هدايت من احببت تنشي کوله هدايت په معنا د ایصال ال المطلوب سره ته د خپل محبوبان الله تنشي رسوله کدا الله خو خشنه الله به ورسي یا لك بل آیات کریمه ده وما رميت اذ رميت ولكن الله تا وشتل نه دي کړي خیال کړه کله چې تا موټه وشتل کفارو د طرف ته چا ورساو الله ورساو الله ته نه نفي د سو کړلا نفي چې کم نه د رمي وکړلا خیال کړه دا نه نفي د اسماع دا مستلزم نفي د سماع لره نه دی لکه څنګه چې نفي د رمي دا مستلزم د نفي مطلق رمي نه دی پوه شو به الله خو وشته وکړل خو تا وشته نه دی کړی پوه شو به د څنګه چې نفي د اسماع مستلزم نفي د سلره نه ده نفي د سماع لره نه ده نو دارنګ دا خیال کړه کنه لکه څنګه چې نفي د رمي دا مستلزم د مطلق نفي د رمي نه ده دغه شان نفي د اسماع مستلزم د مطلق نفي د سماع نه ده خو شي به نو سماع کا الله تعالی کوي گفته الله بود گرچه از حلقوم عبد الله بود پوش یو بنده چې کم دین هغه کلمه وای خیال کړه کنه وې دغه کلمه دا د الله کلمه ده پوش به کنه اگر که د خلید چا نه راوځي د خلید عبد الله نه راوځي پوش به او نو مطلب دا دی چې د دې آیات کریمه د نفي د سماع الموتى سره هیڅ تعلق نشته علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه چې تفسیری چې کوم لوی تفسیری لیکل دي هغه خپل کتاب کې وی کتاب التوحید کې چې دا یہ خیال کړه کنه اردو کې ته عبارت ویلې ده چې یہ اولیاء جواب سلام سنتے ہیں پوش به کنا چې اولیاء چې کم دي دیا سلام اوري او خیال کړه لکه سلام اوري او چې کم دینه داغي جواب ور کوي پوشي په وعلیکم السلام دا هغه په خپل کتاب التوحید کې چې دغه د سماع الموتى د دې ذکر په خپل چې کم دین هغه کړی دی اردو کې داغه چې کم دین ذکر شوی نو الله جل شانو فرمایي
واذا وقع القول عليهم هر کله چې واقع شي هغه حکم د عذاب په دی باندې دا مخکې بیان د سو شو مخکې بیان د سماع د سماع چې کوم دی نه د موتا چې تو تاورول نشي کولای که الله غواړي الله به تاورول او دا د قیامت علامات هغه په دې آیات کریمه کې الله پاک ذکر کوي وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ هر کله چې واقع شي هغه حکم د عذاب علیهم په دې مشرکانو باندې اخرجنا لهم دغه وخت به مونږ راوباسو دوی ته دابة من الارض یو ځناور د ځمکې نه چې کله د دې عذاب دغه څه شي د عذاب وخت راشي د دې کفار دابة الارض په دغه وخت مونږ را پیدا کوو شي دابة الارض تو کلمهم د دې سره به خبرې کوي خبرې به سره کوي د دې څه خبرې به کوي ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون چې ډېر خلق دې آیاتونو زمونږ باندې یقین نه لري خیال کړه د دې وجنه چې خلق آیاتونو زمونږ باندې یقین نه ساتي نه دغه دابة الارض دا به یو نه خوي نسو دا به نه خوي د عذاب د دغه قوم خیال کړه باقی دابة الارض دا څه شی دی احادیثو کې راځي چې دا یو ځناور دی دا به د نور د قبلې د راختلو نه وروستو دا یو نشانه ده هغه لسو نشاناتو کې خیال کړه چې دې ته علامات کبرا د قیامت ویل شي خیال کړه دغه ځناور به راوځي او دغه ځناور به د کم ځای نه راوځي حدیثو کې راځي خیال کړه چې دغه ځناور به د صفان راوځي او دوری به د سر نه ټکوهي کوشش وکنه او بیت الله شریف ته به مخامخ شي کله چې دا بیت الله شریف ته دغه دابه مخامخ شي خلق به پتیخ ته شروع شي د بیت الله شریف نه به خلق تختی او دا به مؤمنان چې کم دینه دا دابه ته ورسیږي او پاغه باندې چې کم دینو دا وته وګوري د داغي د مخونه به داسې روخانه شي لکه د ستورو په شان خیال کړه او کافر ته چې وګوري د کافر مخ به داسې تور شي لکه د سکرو په شان کوشش وکړه دا بابا د مؤمنانو په تندي باندې هم نشانه لګي او دا بابا د کافرانو په تندي باندې هم نشانه لګي خیال کړه او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله طلوع آفتاب وشي داغه نو اخیری علامه چې دا ناغه د دابة الارض او دغه دابة الارض نو ورستو بیا د قیامت علامات شروع کی خیال کړه دا بیا به دغه د نفخ صور او د شپېلې اوازونه بشو دا د ټولو نړمبای علامه چې دا نو هغه څه دی دجال بیا دویمه علامه څه ده بیا عیسی علیه السلام نزول دی د اسمان او بل علامه بیا دخان دی بدخان مبین چې د مشرق نه بعد دخان شروع کیږي او مغرب طرف ته بدغه لوګیږي او خلق به جمع کوي او بل نه خیسه ده هغه خطب دی په مشرق کې او بل نه خطب دی په مغرب کې او بل نه خطب دی په عربو کې او بل نه اتمنه خصدا هغه ور دی دغه د طرف نه د عدن نه به یو شغله راوچته شي د ور یو ور لمبه راوچته شي د عدن د یمن د طرف نه شام طرف ته به هغه شغله رواني او خلق به شام ته جمع کوي خیال کړه او بیا نهم علامه هغه طلوع د شمس ته د مغرب نه او لسما هغه دابة الارض دا لس علامې دي چې د علامات کبرا او اشراط الساعه وطويل کی تکلمهم دغه به خبرې کوي په خلق ته او سبو وته وي چې خلق چې دین د ایمان نه سده خلق د الله تعالی د معجزات نه سدي منکرین ويوم نحشرهم ويوم نحشر یاد کاغه وخت چې موږ به راجم کو من کل امه د هر امت نه فوجن یو ډاله د هر امت نه با مونږ یو ډاله راوچته کو
ممن یکذبو دا هغه چانه چې هغه به تکذیب کوي به آیاتنا پایاتونه زمونږ باندې فهم یوزعون پس د دې جماعت باندې به وشي ها خیال کړه دی به جماعتونه شي د هر امت نه مونږه د کافرانو جماعت راوچت ها او دی بس شي ها دی به چې کوم دینه جماعتونه به جوړ شي ها یوزعون په معنا ده ها یقسمون سره د یا د یمنعون سره دی به تقسیم شي ها یا به دوی منې کېږي د مخکې د تللو حتی اذا جاءوا هر کله چې دغه ډاله راشي دغه د کفارو ډاله راشي قال الله تعالی به تو فرمایي اکذبتم بیااتی آیاتات تکذیب کړي د آیاتونو زما ولم توحید بها علما حالانکه تاسو احاطه نه وکړي په دې باندې د علم په لحاظ تاسو اس به څه تکذیب کړو اما ذا کنتم تعملون یا کم یادې چې تاسو عمل کولو تاسو کوم یو دا چې عمل صالح کړي دي د دې آیاتونو په مخ پس کې ها پرانا وقع القول عليهم ثابت بشي حکم د عذاب په دغه قومونو باندې بما ظلموا فهم لا ينطقون خبري بنشي کوله علم يروا آیا نګوري دا کافران ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه چې مونږه ګرځولې د شپه د دې لپاره چې دی پکې آرام وکي والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور باور باندې چې پوکه بو شي پشپېلای کې ففزع من في السماوات هيبت زده بشي هغه مخلوقات چې پاسمانونو کې دي ومن في الارض الا من شاء الله مگر من شاء الله بدل دغه هيبت نه پامني وهم من فزع يومئذ امنون دا من شاء الله سوق دي ها وي من شاء الله دا مقرب فرشتي ها دیبا پړمبې شپېلې باندې نمري ها مقرب فرشته با ها دا به د اخري شپېلې پورې سي دا بجوندې ففزع من في السماوات خوف زده بشي هغه مخلوق چې پاسمانونو کې دی ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين رابشي دا ټول دا ټول مخلوق الله تعالی تعجز داخرين معنا عاجزين وترى الجبال تبين داغرنا تحسبها تبغمان کې بده باندې جامدتن شدا ولار دي وهي تمر حالان کې دا رواني مر سها پشان د تللو د وریه دا غرونه با په اسمانونو کې په هوا رواني صنع الله الذي دا عمل د الله تعالی دی هغه الله اتقن كل شيء چې محکم کړي دی هر شي لرا انه خبير بما تعملون الله خبردار دی په اعمال استاد باندې دا سلور انقلابات په غرونو باندې راځي سو سلور انقلابات یو انقلاب داسې چې دا غرونه بس شي دا بسبب په هوا کې روان تحسبها جامدتن وهي تمر مر سها په هوا کې بروان لکه وریځ چې روان او بیا دویم انقلاب وتخر الجبال حدا راو بغردیږي دا غرونه خیال کړه فرا غرزیدل خیال کړه خرور څه ته ویلې شو سقوط او دریم انقلاب وبست الجبال بس دا غرونه بچ کم نه زره شي په زره کېدل اورې زره کې لکه شګي چې زره شي دا به زره شي سلورم انقلاب وكانت الجبال کسیبا مهیلا غرونه بس شي دا چې ډیره کوي شي چې په دې بو سره به بيي لکه دا د دې بو سره دا شګي بييږي کنه د غرونو دا شګي با دا به بييږي پوښې پک دا سلور انقلابات په غرونو باندې دا چې کم دینه برازي پوښې پک من جاء بالحسنه فله خير منها چا چې راتلو کو په نیک عمل سره د لپاره بهترین بدله ده داغه وهم من فزعين او دا ایمان والا با د hebat دغه ورځنه امنون دی په امني دغه شپېلې د hebat نه با دی سي په امني دی به خبروم نه د شپېلې د دې تکلیف نه با دی خبروم خیال کړه لکه څنګه چې د صالح علیه السلام هغه مؤمنان سو د زلزلې نه د خبروم پوښبه ومن جاء بس دا بعض علماوی چې درې شپېلې یو شپېلې هغه د صدا
د فزع ده او بل شپېلې د څه ده د هلاک ده او بل شپېلې د بعث ده بل شپېلې د څه ده د بعث دا لمبې شپېلې د فزع ده د دینه به مؤمنان بچ او منجا بالسیئه هغه څو چا چې راتلو کو په بد عمل سره فکبت وجوه فی النار نسکور بشي مخونه د دې په ور د جهنم هل تجزون دي تبویل شي تاسو له سزا نه درکېږي الا ما کنتم تعملون مگر د اعمال استاسو مگر د څو د اعمال استاسو انما امرت دیکھنا انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها د کفار د عذاب ذکر وشو خیال کراله دا نبی علیہ السلام شان او عظمت الله تعالی ذکر کړي انما امرت بشک ما ته حکم شوه دی ان اعبد رب هذه البلده چې عبادت کوم د رب د بیت الله شریف د رب د کلی الذي حرمها هغه کله چې الله محترم ګرځولې دي وله كل شيء الله لرا ملکیت هر شی دی او امرت ما ته حکم شوی دی انا کون من المسلمین چې شمزه د مسلمانانو نه وان اتلو القرآن ما ته حکم دی چې زول ولم قران پاک لرا پمنه تدا چا چې قبول د هدایت کو فانما يهتدي لنفسه بشکا د هدایت قبلې د پاره د ځان ومن ذل هغه سوچ بیلارش فإنما فقلت وتوا اے حبیبا انما انا من المنذرین زتا سلر يرون کما وقل الحمد لله و اے حبیبا تمام حمدنا د الله دی سيريكم آیاتی زرد چ الله به خي تاسو ته معجزې خپل یا قدرتونه خپل فتعرفونا تاسو به پیژنئ وما ربک بغافل عما تعملون نه درفستا نه خبره د اعمال استاسنا د چانه د اعمال